الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. सूरत मायदा शपगमा सिपारा आयत नंबर 4 यानी सलोरम. मख के द हराम ज़िक्र तेर शो नो ورپسې د حلالو ذکر کئی. مخکې د ښکار په حالت د احرام کې ممانعت ذکر شو. اوس د عدی ابن حاتم او د زید ابن محلحل د پختنې جواب دی چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ چې منګه پسپو او په بازانو باندې ښکار کوو نو منګ ته چې سپی یا باز ښکار ونیسي دا منگ تا جائز دے او کنه دے جائز. کلا کلا داسیم وی چه منگا سپی یا باز یا چه شیخ کار پسی ولی گو حغی ونی سی زخمی کی منگ چه ورسو اغاق کار مڑوی نو دے کے منگ تا چه حلال دی او چه حرام دی. نو دا آغی پبارک پروردگار عالم آیاتون راولے گل دا سوال نا زیاد تفصیل پکی موجود دے. یسألونکا تپوس کوي دوی تانا ماذا احل لهم چی سسیز حلال کڑے شوے دے دوی لرام. قل تورتا وایا احل لکم الطیبات حلال کڑی شوی دی ستاسو دا پارا پاک سیزونا. پاک سیزونا چه شیدی مفسرینو پا دیکھیم ڈیری گنی خبری کڑی دی. چاویلی دی چی پاک آغا سیزون دی چی کم عربو مخکنا خوڑل او حلال گنل. صحیح خبر دادا چی حلال آغا سیزون دی چی دا کمونا طبیعت سلیمہ نفرت نکوی یا طیبات هغه سیزونه دي چې قرآن او د سنت نه حرام والے نوی ثابت الله او رسول چې شیطه حرام نوی ویلې نو دا طیب دے پاک شه دے. احل لکم
حلال کړي شوی دي تاسو لرا الطیبات پاک سیزونا وما او هغه سیزونا وما او هغه ښکار علمتم من الجوارح چې تعلیم ورکړې وي تاسو د زخمی کوونکو جناورونو چا پړانګ ساتلې وي ښکار د پاره چا سپې ساتلې وي چا باز ساتلې وي یا بل جناورې ساتلې هر هغه جناور او هر هغه مارغه چې هغه زخمی کول کوي یا غاخونو سره او یا پنجو سره خو شرط پکې دا دی چې تعلیم ورکړې وي تاسو نو کم جناور او کم مارغلا چې تعلیم ورکړې شوی وي او د زخمی کول هم کوي مکلبینا چلیگون کی وی تاسو تعلمونهن چې خودنه کوي تاسو هغوی ته مما د هغه څه علمکم الله چې الله تاسو ته پوهه درکړې ده تاسو ته الله کم فهم درکړې ده د هغه فهم په ذریعه باندې تاسو څار جناور یا مارغه وساته پوهه کې اغلا تعلیم ورکه فکلو نو بیا تاسو خوره مما دهغنا امسکنا علیکم چه بند ساتلوی دوی تاسو لرام وذکر اسم اللہ علیہ و یادوی نم دا اللہ پاغی باندی دی که پروردگار عالم یو څو شرطونه خکارا ذکر کړل چې دا شرطونه پکې پوروي نو ښکار دی حلال دی کني حرام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی کل ذی مخلب من الطیر هر هغه مارغه چې هغه پنجې سره ښکار کوي نو هغه حرام دی دا هغه خوړل حرام دی لکه باز دی باز پنجې سره ښکار کوي نو د باز خوړل حرام دی درندگانو کې چې کم جناور غاخونو سره ښکار کوي هغه حرام دی لکه زمری دی لیوه دی پړانګ دی ګیدړ دی میلو دی دا ټول غاخونو سره ښکار کوي نو دا خوراک حرام دی خو کچره دا سیزونه وساتلی شي ښکار د پاره د دغو سیزونو خوراک حرام دی خو ښکار جایز دی په دې شرطونو یو شرط پکې دا دی چې ته کله دا شیلا تربیت ورکړې دله تربیت پوهه سړي ورکړې پوی سړی تبا دا پته وی چې ښکار کله حلالیږي او ښکار کله حرامیږي نو په دې کې یو شرط دا دی چې دا جناور او دا مارغه به معلم وي تعلیم یافته به وي مطلب دا دی تعلیم یافته مطلب دا نه دی چې مې به کړي خو مقصد دا دی چې کم سیزونه دله ضروري دي هغه به یې پې زده کړي وي هغه کې ټولو نه ضروری شی څه شی دا مارغه او دا جناور چې کله مالک لیږي نو د زیخ کار پسې چې مالک یې نه لیږي خپله منډه نه وهي او که هر شي پسې خپلې منډې وهي دا بیا معلم نه دی د دې شي ښکار بیا جایز نو یو شرط دا دی چې دا کله مالک لیږي دی ځي چې مالک نه لیږي نو دی نه ځي دویمه خبره چې مالک یې کم سیز پسې لیږي هغه سیز پسې ځي کم سیز پسې چې نه لیږي هغه پسې منډه نه وهي
کچره مالک ورته وی چې دې خرګوش پسې ورپسې شو د لار کې هغه پریږدي بل ته نه غټ وښکاري هغه پسې ورپسې شي نو دا بیا تعلیم یافته نه دی دا بیا خپلې خېټې لښکار کوي دا ستا دپاره نه کوي نو دا پکې شرط دی چې کم سیز پسې خپل مالک وله اشاره وکړي بس دی هم هغه پسې ګرځي که بل ورته نږدې میلاو شي هم هغه له تعرض نه کوي هغې ته هېڅ نه وایي نو شرط دا دی چې دی به صرف هم هغه پسې ګرځي دریمه خبره که چرې دا مالک یې را واپس کوي نو چې دی بیا را واپس کېږي او که نه دی وایي چې ماله یو ځل ویلي دي خدای که یې پرېږدم نو دا معلمه تعلیم یافته نه دی دی چې را واپس کوي اگر چې د دا شي ته بلکل خوله نږدې کړي خو چې دی ورته وایي چې واپس شه چې دی واپس کېږي دا بیا کلب معلم دی دا بیا تعلیم یافته څاروی ځناور دی او بل شرط پکې دا دی چې دی ښکار ونیسي نو زاره برابر تی خوري نه که چېرې دی خپله خېټه ماړه کي او بقایا مالک له راوړي نو دا تعلیم یافته د ده ښکار به بیا نشي خوړلی او شرط پکې دا هم دی چې کله دا لیږي ښکار پسې نو چې اشاره ورته کوي په دې ټایم کې مالک بسم الله ووایي بسم الله نه پسې ولیږي بسم الله ووایي او دی ولیږي او بله خبره ده چې که چېرې ورغه او دا شیخ کاری زخمی کړي هم نو دا به حلال وي که زخمی کړي نو دا غاښونو کې ولا زور ورکړی و د دې وجې نه مړ شوی و نو بیا دا ښکار خوړل جایز زخمی کول یې ضروري دي چې دا تا چې کم شی ورپسې لیږلی دی چې هغه دا زخمی کړی وي په خبره پوه شوې بیا به دا ښکار جایز وي بیا به څه شی وي بیا به دا ښکار جایز وي یسألونکا تپوس کوي دوی تانا ماذا احل لهم چې څه سیز حلال کړی شوی دی دوی لرا قلت ورته ووایه احل لکم الطیبات حلال کړي شوي دي ستاسو دپاره پاک سیزونه وما او هغه علمتم چې تعلیم ورکړی وي تاسو من الجوارح د زخمی کوونکو ځناورونه یا مارغانونه مکلبینا چې لګونکي یې تاسو تعلمونهن چې خودنه کوئ تاسو هغوی ته مما د هغه څه علمکم الله چې الله تاسو لا پوهه درکړې ده نو که کله داسې شی تاسو تعلیم ولا ورکړی و هغه م ولېږلو او هغه تاسو لښکار وکړو بسم الله سره م لېږلی و او زخمی کړی و نو که ته ورورسېدې حلال دی که ډېره ښه که مړ و هم جایز دی ځکه چې زخمی کړی دی نوکان یې تېره دي غاښونه یې تېره دي مما د هغه نه امسکنا علیکم چې بندې ساتلې وي دوی تاسو لره واذکروا اسم الله علیه او یادوئ نوم د الله په هغه باندې واتقوا الله ویریږئ ان الله سریع الحساب یقینا الله زر حساب کوونکی دی ګړبړ به نه کوئ کنی الله نه څه پټیږي نه بیا به حساب در سره کوي نو تاسو په دې باندې پوه شوئ چې کم شی مالک ساتلی وي او دا شرطونه پکې وي هغه د لښکار وکړي او زخمی کړی وي بسم الله سره د لیږلی وي نو هغه ښکار جایز دی او که چېرې غاښونو کې ټینګ کړی وي زخمی شوی نه یا دا نور شرطونه پکې نه وي نو بیا ښکار نه دی جایز پاتې شوه د ټوپک ښکار د ټوپک ښکار جایز دی بغیر د حلالولو نه او که نه دې کې زمونږ علماو لیکلي دي مجتهدینو که چېرې
د ټوپک ګولې تیره وه لکه غشی تیره وي د هغه کومپل چې وي هغه د چړې نم زیات تیره وي نو د غشي ښکار ځکه جایز دی چې سر یې ډېر تیره وي خو د ټوپک ګولې چې دا د طاقت په زور نه نوځي تیروالي په وجه نه نوځي دا تیره نه پڅه ده ګولې دا د ډېر زور د وجې نه نوځي او په خوا زمانو کې د چرایز ټوپک وو اوس به وي بعضې خلکو سره هغوی ته د ښکار دپاره ځان لا ګولې کارتوس جوړ کړي د ښکار په کارتوسو کې به دننه تیرې تیرې ستنې غونې وې تیره تیره شیان به پکې اچولي وو د چرو په ځای باندې نو هغه ځان له شی دی هغه بیا جایز دی او که چرې تیره نه وي او دا عام کالتوس وی نو دا کچره سړی ورورسېدو د زخمی و د مړ و نو دا بیا جایز نه دی اليوم احل لكم الطيبات نن ورځ حلال کړي شوي دي تاسو د پاره پاک سیزونه تاکیدن وی چې پاک سیزونه چې قرآن و سنت حرام کړي نه دي هغه تاسو له پاک دي خوره پاتې شو د غیر مسلمو خوراک جایز دی او که نه نو وی وطعام الذین او ذبیحه د هغو کسانو اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی هغوی لا کتاب چې کتاب چاله ورکړی شوی دی آسمانی یهودیان دي او عیسایان دي دوی سره آسمانی کتاب دی اهل کتاب سړی چې حلالو کی نحل لکم حلال دا تاسو د پاره دیزه کې طعام نه مراد ده ذبح مذبوحه شریعت کې دا اتفاقی خبره ده چې حلالینا علاوه عام خوراک د هر چا جایز ده هندوان نو سره خوراک جایز ده دا غوی پخله روټه جایز ده سیکانو سره خوراک جایز ده دا غوی پخله ترکاری جایز ده کا مشرکان وی کا مجوس وی کا هر بلاوی که دهریان ولی نی هر طبقه و د هر عقیده والا خلق چې هر څومره لوی کافر وی چې هغوی کله خوراک پوخ کړی وي ذبح نه علاوه حلاله ځان ته خبره ده که چرې غوښه پکې وه بیا به احتیاط کوي تپوس به کوي چې دا حلاله کړې چا ده دین علاوه که سالنې پوخ کړی وي خوراک جایز ده که روټه پخ کړی وي خوراک جایز ده ورسره په یوه کسه باندې هم خوراک جایز ده خوراک صرف د هغه چا نه دی جایز چې کله ستا یقین وي چې د خوراک حرام ده مثال په توګه یو سړی دی هغه په خپل خوراک کې شراب استعمالی خصوصی تا پته ای چې دی پکې شراب اچوي نو که مسلمان وي هم ترکاری بیا نه ده جایزه ځکه چې حرام شی پکې اچولی دی یا تا لپته وي چې دا سړی خر خوري او خرې پکې اچولی دی یا تا لپته وي چې دوی چې دي سودخوار دي او حلال رزق اړو ور سره شته نه که چېرې د چا کار سودي وي خدا ته پته ای چې یاره د لږ لږ کاروبار حلال هم شته حلال روپۍ هم پکې شته بیا یې خوراک جایز دی خو چې تا له پته وي چې اړو د دوی په خوراک کې حلال هیڅ نشته چې څه دي ټولې حرام دي د غلې مال دی یا غلاګانې کوي دا خلق حلال پکې پوټی نشته یا سودخور دی او حلال ور سره بیخي نشته یا بل داسې ناروا کار دی خو کچرې گنجایش وي چې نه لږ ځګ کار خو حلال هم شته بیا یې روټۍ خوره نو مقصد مې دا دی چې خوراک هر چا سره او د هر چا جایز دی ذبح چې دا د هر چا نه ده جایزه
ذبح کې الله وایي او ذبیحه د هغو کسانو چې ورکړی شوی دی ورته کتاب حل لکم حلال دا تاسو لرا دین هغه عیسایان او یهود مراد دي کم چې د قرآن د نازلېدو په وخت کې وو د هغوی عقیده د آسمانی کتاب وا ټیک دی پیغمبر علیه السلام یې نه منه یا قرآن سره گڑبڑ کول خو خپل آسمانی کتابونه وو هغې باندې ایمان وو هغوی څه نه څه ګزاره کوله کتابونه یې ټیک وو نن سبا یهود و نصوارا هغه نه دي پاتې که چېرې د چا صحیح د یهودیت عقیده اوس هم وي صحیح د عیسایت عقیده اوس هم وي او صحیح آسمانی کتاب باندې ایمان وي او آغا اخپل پیغمبران په خدای باندې نه مني مشرک یا دهری نوي نو وسم دا غوي خذو سره هم بیا نکاح جائز ده او ذبیحه هم جائز ده او موجوده دور کې خو هغه يهود او نصارا پاتې لري کتابونه هم ګډوډ دي عقیده او ایمان هم سر خړلې کوي مسله او ماغدا نو الله فرمای دا غوی خوراک تاسو لا جائز ده ذبیحه جائز ده وطعامکم حل لهم او مذبوحات تاسو حلال ده غوی لرام تاسو چې حلال کې غوی خړې شي او غوی چې حلال کې تاسو خړې شي او دا معلومه وی چې د ور باندې د غیر الله نوم نه اخلي کچره تا تپتوی چې د عزیر علیہ السلام یا د عیسی علیہ السلام نوم په اخلی بیان ده جایزه یا بل کفری او شرکی نظام سره حلالای همدارنګ والمحصنات من المؤمنات او پاک لمنه مؤمن خزه والمحصنات من الذين او پاک لمنه خزه د هغه چا اوتل کتابا چې ورکړې شوی دی ورته کتاب من قبلکم تاسو نه مخکې الله فرمای دا غوی خزه او خپل پاک خزه تاسو له جایز دي دا پاک ټکه اتفاقی ده دته قید اتفاقی وای دا قید احترازی نه ده قید احترازی معنی دا چې کاله ویلی دي چې پاک لمنه خزه تاسو له جایز دي بیا بدا مانشی چې کوم خزه پاک نه ده داغي نکاح نه ده جایز خدا سے نه ده مسلمان خزه کا هر څومره بدکار وي هغه سره نکاح کیږي بدکاری او گناه او اخلاق په خپل ځای دي داغه به الله تخپل حساب ور کوي خو چې مسلمان ادا نو نکاح ور سره کیږي خو مسلمانې دلم آسان نه دی ګوره عام تاثر دا دی چې چا کلمه ویلې دا مسلمان دی دا څه نه ده څوک چې د کلمې په معنا او مفهوم باندې نه دی پوي ایمانیاتو نه دی خبر ځان نه خبري دا سړی کلمه گو دی مسلمان نشي کېده الله دې کمه او بشي معاف کی موجوده دور کې په دې معیار ډېر کم دنیا ده دغه وجه ده چې اسلام نه ملغوبه جوړه ده خلق یهود و نصاراونه متاثر دي مسلمانانو نه دي متاثر ون من مسلمان بوي چې یورپ تلاړ شي دا غوي د خوینو نه متاثر شي کچري یو انګريز سره انګريز یا عیسائی سره په کمره کې میاش دو تیری کی داغه د اخلاقونه متاثر شي د اخلاقونه څوک نه متاثر کیږي ولی زکه چې هغه عیسائی دی او د عاجز مسلمان نه دی دیکھ صحیح مسلمان وے دنا باغا متاثر کے دو اسلام کی خدا سے خوبیانی دی خود تا معلومی نہیں دی دا خود جٹ سڑے دے د سر ځان مسلمان کڑے نه دے خو چپلار نه مور نه پیدا دے بس دای ورته ویلی دی چې ګوره دا وخت د پټی دی دا د غوا د شړلو دی دا د خوید دراوړلو وخت دی دا ټیم کې بس کول لزه او دا ټیم به دکان کوي که دنیا ورانی کی ورانه دي شي خیر دی کار بنه پرېګ دی نو بس دغه سی مسلمان دی نو الله فرمای والمحصنات من المؤمنات
پاک لمنې مومنې ښځې دا جایزې دي نو که پاک لمنې نه وي هم جایزې دي چې مومنې والمحصناتو او پاک لمنې ښځې من الذین د هغه چا اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب من قبلکم تاسو نه مخکې یهود دي نصوارا دي عیسایان یهودیان دوی ته موږ نه مخکې کتاب ورکړی شوی دی نو د هغوی پاک لمنې ښځې هم جایزې دي خو چې بشرط چې په آسماني عیسایت او د یهودیت باندې وي او هغه دهریان نه وي نن سبا خو دهریت طرف ته تللی دي هغوی د سره الله منینا په څه قیسه کې نه دي یا عزیر علیه السلام خدای ګڼي یا ورپسې څوک عیسی علیه السلام خدای ګڼي نو دا جدا شی دی دا خو بیخي ناکاره دي که چېرې په هغه دین باندې وي نو د هغوی ښځې هم جایزې دي اذا آتیتموهن کله چې تاسو ورکوئ هغوی ته اجورهن مهرونه د هغوی شرط دا دی چې تاسو به هغوی سره نکاح کوئ مهر به وله ورکوئ غیر مصافحین نه به ښکارا بدکاری کوونکي دا نه چې صرف اوبه بیول دی مقصد وي صفحه ویلی کېږي ښکاره زناکاری اوبو بیولو ته یوې ښځې سره د صرف د یوې ګنټې یا د یوې شپې کار دی بس صرف ځان خوند اخلي اوبه وبیوي داسې نه ده جایزه پورا نکاح کوونکی به یې هغې سره مهر به وله ورکوي نو چې مهر ورکوي مهر به مقرر کوي غیر مصافحین نه به یې ښکاره بدکاری کوونکی ولا متخذی اخدان او نه به یې پټې اشنایې کوونکی پټه یارانه به هم نه کوي نه به د یارانه پټه مقصد وي او نه به د اوبه بیول مقصد وي مقصد به د نکاح وي ښه پوخ او مهر به هم وله ورکوي بیا طلاق اهل کتاب ښځه جایزه ده خو چې د هغې عقیده د هغې کتاب مطابق وي چې کوم د هغوی آسماني کتاب دی یا چې هغه دهري نه او پیغمبران په خدای باندې نه مني پیغمبر یا مخلوق چې په خدای مني نو هغه خو کا مسلمانانو کې وی هم نکاح ور سره نه کیږي دا شی بلا شیخ چې هغوی د عقیدې دي په پیرانو ملنګانو قبرونو باندې او موږ تاسو خوشحال یو چې یاره جي ښځه مو چې کوم د مسلمانه ده نکاح دې پخوا شلېدلی دی سر یې خوړلی ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله یو اشکال او د هغې جواب کوي چې خلک به وایي یاره جي چې د هغوی ښځو سره نکاح هم جایز شو او د هغوی حلاله هم جایزه شوه خو د دې مطلب خدا شو چې عقیده هم ټیک شوه که نه د دې مطلب خو بیا دا شو چې د هغوی مذهب هم ټیک دی عقیده او دا هر شی ټیک شو که نه الله فرمایي نه عقیده او ایمان ځان ته شی دی که چېرې دا ښځه دې وکړه سپین پټکي نه متاثر شوې قربان شم د عمر فاروق نه ناشنا سړی تیر شوی داسې حکمرانان دې رب موږ ته نصیب کړي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانه کې کله چې دا لبنان او دا شام دا بیروت دا علاقې فتح شوې نو د دې علاقو دا ښځې ډېرې ښکلي دي دا خلک پخواني عیسایانو نو بس دا مسلمانان روان شول هغوی چې کله فتح کړه دا علاقه تسلیم شوه نو چې کله تسلیم شي په خپل دین باندې پاتې کېدی شي سره د عیسایته هغوی زموږ نظام او ټیکس ومني نو بیا ورته امن دی نو دا مسلمانان خصوصا عرب خو تکتور دي ښځې هم دغسې دا اوس خو پکې مکس شوی دی شی ځکه ښکلې ښکلې ښځې دي پخواني عرب چې وو نو دا تور وو ښځې هم تورې وې دوی چې کله لبنانۍ او دا
پل پینې دی او دا ټتې پتې ولیدې نو بس بیخي کار خراب شو. ورتلل به هغوی کې به یې ښځې کولې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانه وه وی چې قرآن کې راغلی دي چې دوی سره نکاح جایز ده. عمر فاروق په پابندي ولګوله. خلق ورته وی قرآن کې راغلی دي ناغه ورته وی ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله دام په قرآن کې راغلی دي. ورته وی چې ټیک دی دوی سره چې عقیده یې صحیح وي دې کې شک نشته چې دوی سره نکاح جایز ده. خدا د اولاد تربیت ښځه کوي. سړی خو ناخبره ای سهار وزي بیګا راځي ښځه چې ورته څه وایي سړی وایي چې دغسې به یي. کور کې که هر څه شوي وي ښځې ته خاوند ته چې ښځه ونه وایي خاوند له پته نه لګي او ښځه ټولې خبرې خاوند له نه کوي سوال هم نه پیدا کیږي. او بیا خپل عیبونه خو ښځه بیخي چاته نه وایي. ته تلی وې نن ما داسې کړي دي دا وایي لیونی ده مازغې خراب دي. نو عمر فاروق ورته وی چې دا ستا د بچي تربیت کوي نو بیا به د مسلمانانو په کورونو کې عیسایان لویږي. زوی به د مسلمان وي خو کټر عیسائی وي ځکه چې مور به تربیت کړي. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په پابندي ولګولا چې د پټکی نه متاثر کېږي دنه عقیدام ګوره. نو الله تنبیه فرمایلو ومن یکفر بالایمان کورته د راوستا سه نه چې ته متاثر شي تم ور سره سبا وبقلو به شروع کې. نو الله فرمایي ومن یکفر چا چې کفر کو بالایمان سره د ایمان راوړې د بیا هم د عیسایانو د یهودو خبرونه متاثر شو او د هغو عقیده او د هغو عمل وغیره ومنلو فقد حبط عمله نو یقینا برباد دے عمل د عمل برباد دے. دا مرتد شوه دے ټول عملونه خراب دی. وهو فی الاخرة من الخاسرین او وی با پا آخرت کې د توانیانو نام. عقیده با ساته عقیده با بچکای او چې کور لدل راشي دو عقیده بچکول ډیره ګرانه خبره ده. تی که بچ کی بچی دی عقیده نشي بچکوله. نو دیو جن علماء وی دا آیاتونه دا هغه وخت د یهودو نسوارو په باره کې دي چې دا غوی عقیده او عمل د خپل کتاب مطابق څنګه گزاره کولا. اوس خو نه تورات په تورات پاتې دی نه انجیل په انجیل پاتې دی. الله دې موږ ته نه وساتي. بس یسالونک تپوس کوي دوی تانا ماذا احل لهم چې سیز حلال کړي شوی دی دوی لرا. قل تورتا وایا احل لكم الطيبات حلال کړي شوی دی تاسو د پارا پاک سيزونه وما او هغه علمتم من الجوارح چې تعلیم ورکړي وي تاسو د زخمی کوونکو جناورونه مکلبین چلی گن کی تاسو تعلمونهن چې خودنه کوي تاسو هغوی ته مما د هغه څه علمکم الله چې الله تاسو ته پویا درکړی دا. فکلوا نخره مما د هغه اخکارنا امسکنا علیکم چې بندي ساتلې وي دوی تاسو لرا خپل نه خوړلې. واذکر اسم الله علیه او یادوي نوم د الله په هغه باندې په وخت د رخصته کې. واتقوا الله ويرجى د الله نام ان الله سریع الحساب یقینا الله زر حساب کوونکې دی. اليوم احل لكم نن ورځ حلال کړي شوی دي تاسو د پاره الطيبات پاک سيزونه وطعام الذين او ذبيحه دغه کسانو اوتل کتابا چې غوی لور کړي شوی دی کتاب حل لكم حلال ذات تاسو لرا
وطعامکم او مذبوحات تاسو حل لهم حلال دا هغوی لرا والمحصنات او پاک لمنی من المؤمنات مومن خزی والمؤمنات او پاک لمن خزی من الذین دا غچا اوتو الکتابا چه ورکڑے شوے دے ورطا کتاب من قبلکم تاسو نوڑان دی اذا آتیتموهن کلچ تاسو ورکوے حغویتا اجورهن مہرن دا حغوی محسنین نکاح کون کی بے غیر مصافحین نبے اخکارا بدکارے کون کی ولا متخذی اخدان او نبے پٹھے یارے کون کی نیون کی ومن یکفر او چاچ کفر کو بالایمان سرد ایمان فقد حبط عملہ یقینا برباد دے عمل دد وہوا فی الاخرت او وی با پا آخرت کے من الخاسرین د توانیاننا اللهم صل علی محمد